الله من الشيطان الرجيم سورة نحل شروع دے رب کریم فرمائی الہکم الہ ستاسو چرے الہ واحد الہ یو دے فالذین پسغ کسان لا یؤمنون چد ایمان نروڑی بالآخرت پا آخرت باندے قلوبهم زلنا ددی چد منکرت مانا جاحدتنا منکر دی یعنی انکار کون کی دی من التوحید دی توحیدنا وهم دی چی دی مستکبرون مانا متکبرون تکبر کون کی دی عن الایمان دا ایماننا یعنی دا روڑو دا ایماننا ایمان زکا نروڑی چی دی متکبرین دی رب کریم فرمائی لا جرم مانا حقا خامخا حق خبر دا لا جرم مانا اے حقا خامخا حق خبر دا ان اللہ یقینا اللہ تبارک و تعالی یعلم علم لري ما پاغس باندې یسرون چې دی پټی دا کافران وما پاغس یعلنون چې دی ښکارا کوي له علم لري انه یقینا شان دا الله تبارک و تعالی چې دی لا يحب محبت نکي المستكبرین دا تکبر کوونکو سره حدیث مبارک کی راضی لا يدخل الجنه داخل بنشي جنت من هغه انسان في قلبه چې پزړه د کی مثقال ذره من کبر یو اندازه ذره عمر چې هم کبر وینو جنت ته داخل نشي دا انسان بیا یو صحابي مبارک ویل اے د الله رسوله که یو سړی خسته جامع اغوندي خسته نو دا هم تکبر دی نو نبی اکرم صلی الله علیه وسلم مبارک ورته فرمایل ان الله جمیل الله تبارک و تعالی جمیل دی يحب الجمال خو خی جمال ګوره بیا ورته ویا پیغمبر علیه السلام الکبر کبر چي دی څه شي دی بطر الحق پټول د حق دی وغمط الناس او خلق سپک ګڼله یو انسان ته چې سپک ګوري نو دا کبر دی خسته جامعه چول دا کبر نه دی وإذا ورکل قیل چې ویل شي لهم دی منکرینو ته دی کافرانو ته ماذا انزل هغه څه شی دی چې نازل کړی دی ربکم رب ستاسو قالوا نو دا کافران په جواب کې اساطیر الاولین دروغ قصې د پخوانو خلقو اکاذیب دا دروغ باطل قصې د پخوانو خلقو او رب کریم فرمای ولی دا خبرې کیا لیحملوا دی دا پرا چې بار کی دا کافران اوزارهم منا ذنوبهم پیټ د گناهونو خپلو اوزارهم ذنوبهم گناهونو خپل یعنی پیټ د گناهونو خپل لرا کاملتن پورا بار کی یوم القیامت پورز د قیامت ومن اوزار الذين وبعد د پیټو دا کسانو نه یعنی گناهونو دا کسانو نه یضلونهم چې گمراه کړي دی هغه لرا بغیر علم بغیر د علم نه بعلم چې هغه بعلم یا دی بعلم و دی سره علم نشته یا هغه سره علم نشته رب کریم فرمایا لا خبردار سا امانه بئس سا ای بئس ډیر بد دماغ سه یزرون معنی يحملون چې دی بار یغه څه شه دی چې پیټه د ګناهونو د دی دا ډیر بد شه دی قد مکر الذين پتحقی سره مکر او فریب کړي والذین کسانو من قبلهم چوڑان دي د دینو په انبیاء خپل باندې اشاره نمرود تدا لعین نمرود لعین تدا چې ابراهیم علیه السلام ته مکر او فریب جو کړو رب کریم فرمایي غي مکر کړو بیا سو شو فات الله اتا امر الله رغ امر د الله تبارک وتعالى په عذاب باندې یعنی امر د الله تبارک وتعالى رغ بنیانهما آباده د دې ته یعنی پېستلو د آباده د دې ته یعنی پورانولو د آباده د دې ته من القواعد من اصول هذا دب د بیخنه وستل د آباده د دې فخر من فسقط پس پریوت علیهم پدی باندې السقف وچت من فوقهم دبر اړخ د دینا دی پلان دي شو نو نمرود لعین هم مردار شیو پمان دماشي په ذریعہ باندې او آبادی هم ختم شو زلزله پراغه نو من فوقهم بر اړخ د دینا دا چت پلان دی پلان دي شو چرت ورزو دی پلان دي شو واتاهم راغ دي العذاب وعذاب من حيث داسې اړخ نه په عذاب راغ من حيث من داسې اړخ نه لا يشعرون چې دی په پوهېدلم نه رب کریم فرمایي ثم يوم القيامه پورز د قیامت يخزيهم وبشرمي دي لرا بری تعالی ذلیل بکی دي لرا ويقول الذين ويبغى كسان يعني يقول الله
ويقول معنا ويب يعني يقول الله ويب الله تبارك وتعالى لهم دي دا تقديرات دي على لسان الملائكة فجبد فرشتو باندې ورتوي اين شركائي الذين چرت دي هغه شرکا معبودان ستاسو هغه بوتان ستاسو الذين كنتم چې وای تاسو تشاقون من تخالفون چې مخالفت بم کولو د مؤمنانو سره فيهم من في حقهم په حق داغي کې په حق د بوتانو کې تاسو د مؤمنانو سره مخالفت کولو هغه چرته دی اوسه ندی حاضر شوی چې د عذاب تاسو نه دفع کی قال الذين ورته کسان اوتوا العلم چې ورکړی شوی دی ورته علم چې انبیا دي یا علما دي یا ملائک دي یا مؤمنان دی به ورته ویا ان الخزي یقینا شرمندگی او عذاب اليوم ننرز پورز د قیامت کې والسوء او بدی او عذاب چې دی علی الکافرین په کافرانو باندې دا په کافرانو باندې دی الذين دا كافران کسان دي تتوفاهم الملائکه چې وفات کوي بدیل الملائکه فرشتگان د ځن کدن تخفیف بیانیا ظالمی په حال کوند دي کې چې ظلم کوون کې دي انفسهم په نفسونو خپل باندې په کفر او شرک سره ځکه چې ان الشرك لظلم عظیم شرک چې لوی ظلم دی الله وای فالقوا السلام پس دی بوړاندې کې السلام من صلح لرا عاجزانی بکین فاستسلموا لامر الله گردن نهاد بشي امر د الله ته سبوي دي وقالوا دا مقدرات دي وای بدی ما كنا نومغا نعملو چې عمل کولو من سوء د بدینه د شرکنا بلا قال الله ويب الله تبارك وتعالى بل فعلتم الشرك بلکې کړه دې تاسو شرک لرا ان الله یقینا الله تبارك وتعالى علیم پوهه بما بغس کنتم چې تاسو تعملون کوم عمل کول په دنیا کې د شرک پر تعالی په غیبانه پوهه قال لهم وبویل شدی لرا فدخلوا پس داخل شي تاسو ابواب جهنم دروازو د جهنم لرا خالدین همیشه به تاسو فيها په جهنم کې فلبئس پس خامہ خاډر بد مثوان ما مثوا منزل او ارمګال متکبرین د متکبرینو غسشه ده هي د جهنم ده ډیر منزل او بد ارمګا چې د متکبرینو د غسشه ده هي د جهنم ده وقيل وبولش للذين دبر دا کسانو وقيل چوبولش للذين كسانو تا اتقوا چزان ساتل د کفر او د شرک نه متقین ته بچویل شو ماذا انزل غسشه ده چې نازل کړه د ربکم رب تاسو قالوا نويل بدي متقين خيرا من انزل خيرا نازل کړه د رب کریم خیر لرا للذين دپاره دا کسانو الله وي احسنوا چې خسته کړي دي عملونه خپل خسته اعمال کړي دي نیک اعمال کړي عملونه کړي دي فی هذه الدنيا پدغه دنیا کې حسنه نیکی ده حسنه ده کرامتا عند الله کرامتا من الله کرامت د جانب د الله نه یعنی عزت باور کوي دی لرا څوک چې اعمال خسته کوي یا مجاهد سے وهي الرزق حسنه مراد دا رزق هي الرزق الحسنه دا خسته رزق به الله ورته په دنیا کې ورکوي څوک چې نیک اعمال کوي تقوا دار وي اول دار الاخره خامخ کور د اخرت چې خیر ډیر غوړه ده ولا نعم دار المتقين خامخ ډیر خله دار المتقين کور د متقینو چې هغه څه شي هي جنت هغه جنت ده دار المتقين څه شي ده جنت عدن معنا جنات جنت یعنی باغونه دی عدن د همیشګي چې همیشه به يدخلونها داخليږي بدیاغي جنت لرا داسې جنت تجري چې روان به من تحتها لاندې داغین الانهار او سلور قسم ولې د پیو د شراب او د اوبو ولا لهم دي د پارا د شاتو ولا لهم دي د پارا فيها پر جنت کې ما غسي شاونه چې د اراده کېږي د دې زړه چې سغواړي هغه به کذالک هم د غرنګي يجزي الله نیک بدل ورکي الله تبارک وتعالى المتقين متقين لرا دا متقین سوق دي الذين كسان دي دا متقین تتوفاهم الملائکه چې وفات کوي دي لرا ملائکه فرشتگان طيبين پهلكون د دې کې طاهرین من الشرك چې پاک وي د شرک او د کفر نه کافر بارک راغی چې ظالم انفسهم چې ظلم کوونکي په نفسونو خپل باندې کفر او شرک سره نو مؤمن بارک متقی بارک راغی طيبين
طاهرین چې پاک وي من الشرک د شرک نه. یقولون وی بدیتا فرشتگان سلام سلامت یابدوی من الله د جانب د الله نه علیکم پتاسو باندې اے متقیانو ادخلوا الجنة داخل شي جنت ته بما په سبب دا کنتم چې وای تاسو تعملون کوم عملون کول په دنیا کې نیک اعمال. رب کریم فرمای هل ينظرون من ما ينتظرون دا کافران انتظار نه کوي. هل ينظرون من ما ينتظرون دا کافران انتظار نه کوي الا مگر د دې خبر انتظار کوي ان تاتيهم الملائکه دا چې راشي دي لره فرشتگان لقبض ارواحهم د پاره د قبض د روحونو د دي او یاتي یا راشي امر ربک امر درفستا په عذاب او په هلاکت د دی باندې په ورځ د قیامت کې. کذالک کما فعل هؤلاء لکه څنګه چې دا مشرکان د زمانه د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم زمانه مشرکان سکار کیا. کذالک هم دغه رنګ فعل الذين کول باغ کسانو من قبلهم چې وړاندې دین کوم مشرکانو نو عذاب به پراغه نو دا خبره چې الله په ظلم وکړو د عذابات په نازل کنا. وما ظلمهم الله ظلم نه کړي بری تعالی په دی باندې ولکن وو دی کانوا دی انفسهم په نفسونو خپل باندې یظلمون چې ظلم کول شرک کول ځکه چې شرک چې ده ان الظلم لشرک عظیم شرک چې ده لوی ظلم ده ان الشرك لظلم عظیم شرک چې ده لوی ظلم ده. فاصابهم پس وبرسیدو دیتا دی کافرانو ته سیئات منع عقوبات بد عذابنا ما هغسا په سبب دغه عملو چې دي کوم عملونه کړیو من الكفر والشرك د کفر او د شرک نه. وحاق من نزل نازل بشو یا واحاط چاپیر بک بهم دی لره ما عذاب کانو چې ودی به باغ عذاب باندې یستهزئون دی تک استهزاء کولا مسخره به کولا. وقال الذين والباغ كسانو اشركوا چې شرکونه کړي لو شاء الله کچره اراده شوی د رب کریم لو شاء الله کچره اراده شوی د الله تبارک وتعالى ما عبدنا نو مونږ به عبادت نو کړي من دونه سوا د الله نه من شین د سشي د بوتانو عبادت بم نو کړي نحنو مونږه ولا اباؤنا نپلارانو زمونږه ولا حرمنا نبو حرام کړي مونږه من دونه سوا د الله نه من شین د سشي لرا یعنی بحیره شو صایبه وسیله وغیره دا نو الہ مخکنا علم پلارلو چې دا خلق به داسې گمراوي نو دی به دا دلیل کې پیش کول دا خو د الله اراده نه ده شوی که اراده یې شوی مونږ ته د ایمان نو مونږ به ایمان راوړی دا د الله اراده نه ده شوی نو دا تقدیر به تپلو دا جبریه و په تقدیر به دا تپل نو الہ اراده چې ده دا دخیله په خلق کې ده. الله تبارک و تعالی نیک کار پیدا کړی دی بد کار پیدا کړی دی که چا نیک کار وکړو برته جنت پیدا کړی دی چا بد کار وکړو د هغې په مقابله کې جهنم پیدا کړی دی. کوي انسان پیدا کوي الله تبارک و تعالی. نو کذالک لکه څنګه چې دا د زمانې د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم مشرکان وی کذالک هم دغه رنګ فعل الذین کار به کوه هغه کسانو من قبلهم چې وړاندې د دین او ناروا به یې کوله بیا به په تقدیر تپله ځان به نه ملامته کولو. فهل علی الرسول پس نه دی پر رسولانو باندې الا البلاغ مگر تبلیغ دی المبین ښکاره نور هدایت چې د الله تبارک و تعالی په قدرت کې ده. ولقد خامخ په تحقیق سره بعثنا لګلی مونږه فی کل امت پر امت کې رسولان مو لګلیو کما بعثنا فیکم یا رسول الله صلی الله علیه وسلم لکه څنګه چې مونږ په دې کې لګلې ته په دې خبره باندې چې وایا قوم ته نعبد الله عبادت د الله تبارک و تعالی کوي واجتنبوا ځان وساتئ تاسو الطاغوت د طاغوتانو نه د شیطانانو نه. طاغوت څه ته ویل کېږي کل ما عبد من دون الله هغه څه چې عبادت کولی شي د بغیر د الله نه فهو طاغوت دا طاغوت دی دا بوتان شو وغیره. فمنهم پس بعضې د دې نه من هغه څوک دي هدى الله من هداه الله چې هدایت کړی هغې لره الله تبارک و تعالی الی دینه دین خپل ته. ومنهم بعضې د دې نه من هغه څوک دي حقت من وجبت چې واجب شوی دی تقدیر کی لیکلی شوی یعنی فی علم الله فلم یؤمن تقدیر کی لیکلی شوی په علم د الله کې و چې دا مؤمنان نه دي دی به مؤمنان نه جوړیږي. علیه باغی باندې څه شی لیکلی شوی دی الضلالت
ضلالت حتی مات علی کفره تر دې چې مړه شو دي په کفر باندې تقدیر کې لیکل شوی رب کریم فرمای فسیرو پس وګرځي تاسو فل ارض پزمکه کې فانظروا پس وګورئ کیف کان منا کیف صار سرنګ ګرځیدل او عاقبت المکذبین اخری انجام د تکذیب کوونکو د کافرانو ډیر بد ګرځیدل یا رسول الله صلی الله علیه وسلم ان تحرس کچری حرس کې ته یعنی کوشش کې علی هداهم پیدایت د دې باندې فإن الله پس یقینا الله تبارک وتعالى لا يهدي هدایت نکیا من هغه چاله یدل چې گمراه کړي بری تلاغی لرا فی علم الله چې د الله په علم کې مخکینه گمراهینو داغه هدایت بری تلا نکیا وما لهم نشته بدیل من ناصرین سوک مددگار چې من کی د عذاب د الله نه دا سوک بنشتا